پرون بله ورځ اسلام آباد های کورټ د راجا ظفرالحق رپورټ د عقیده ختم نبوت په حوالې سره شایع کړی دی چې دا ختم نبوت باندې ډاکا چولې او په دې تیر حکومت کې د هغې ذمہ دار څوک وو د اسلام آباد هغه رپورټ عام کړ هغه رپورټ کې لیکلي دي چې په عقیده ختم نبوت باندې په دې تیر پارلیمنت کې چې کومو خلکو ډاکا چولې وه یو د مسلم لیگ زنانه وزیر انوشه رحمان او دلته پی ټی آی شفقت محمود هغه ډرافټ تیار کړو چې د هغې په نتیجه کې عقیده ختم نبوت باندې ډاکا چولې وه دا هغه خلک دی چې موږ یې غریب وکړو پسمانده یې وکړو مقروض یې وکړو او زموږ په عقیده باندې ډاکا واچوي زه د عوامو نه مطالبه کوم چې کوم خلک قومي اسمبلۍ ته ولاړ دی او کم خلق صبحی اسمبلی ته ولاړ دی وی د وینې ټسټ راوړی موږ ته وښیه د متیازو ټسټ یې وښیه شرابیان پوډریان چرسیان د کوم مال خوړونکي هغه دې وخت کې د سیاست په نوم باندې په قوم باندې مسلط کېږي ورو د دې څیزونو نه پاک مجلس دا متحده مجلسیان آخري خبره دا کومه چې زنانه به خپلې راوباسئ دا جهاد فی سبیل الله دی چې د میوزک او ډمټوب دپاره خلک زنانه راوباسي زما د عقیده ختم نبوت د ناموس رسالت او د نظام مصطفی دپاره په پرده کې خپلې زنانه راوباسم دا جهاد کبیر دی د ثوابۍ زنانو دا پټکې د ثوابۍ زنانو دا پړونه دا که تاسو لیدلي دا د پښتنو کې ناشنا پړونه دا بل ځای کې نشته دا د سور ګورې پړونه چې دی دا ولې سور ګورې پړونه دی دا پړونه سپینو سپین خو چې کله به په دې سلیم خان او په دې مانیرې باندې سیکانو سره زموږ مشرانو جنګ کو او په هغې کې به پښتانه زخمیان شو شهیدان به شو زما میندې خویندې به رالې او په هغه زخمیانو به خپل سپین پړونه خور کو هغه به د هغې په وینو باندې سور شه د هغې نه پس پښتنو میندو خویندو پړونه یې هغه واغسته چې سپین پړونه او سور پې ګلي دا زموږ د غیرت نښه ده دا د سکه د فرنګي خلاف زما د مور او خور د جهاد علامت دی د دې پښتنو میندو خویندو د جومات مرسته کړې ده د مدرسې مرسته کړې ده د علماو مرسته کړې ده د اسلام مرسته کړې ده د مغربي تهذیب او د شیطاني تهذیب چرې مرسته نه ده کړې میندې خویندې به راوباسئ په دې لارې کوڅو کې به دې زنانو ته رسوی وي پویه کوی به په دې خبره باندې او په 25 جولای باندې به د زنانو په پولینګ سټیشن باندې خپلې میندې خویندې ودروئ زما یقین دا دی هغه خلک چې ناموس رسالت ته امتیازي قانون وایي هغه خلک چې عقیده ختم نبوت باندې ډاکه اچولې ده هغه خلک چې میندې خویندې راله خرڅې کړې هغه خلک چې اویا کاله کې قوم لوټ کو په 25 جولای به د هغې نه انتقام په کتاب مهر لګول امریکې له په مخ څپېړه ورکول دي په کتاب مهر لګول د خل او د ډاکونه انتقام اخیستل دي انشاءالله د دې په لاس کې به نور اقتدار نه وي اتکړی به وي دی به نور د حکومت په ایوان کې نه وي داري پور او د ډېر اسماعیل خان په جیلونو کې به یې بندوو انشاءالله